نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تعلیم راکړی دی او د کېدو په وخت کې اللهم بسمک اموت و احیا مرګ ځان ته یادول او دغه سره پاسېدو کې الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور ټول تعریفونه غزاد لري کوم ذات د مرګ نه بعد دوباره را پاسولم. سورۃ الانعام آیت نمبر 29. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. مخی آیتون مبارکوں کی اللہ تبارک و تعالی د منکرینو د توحید او د مشرکینو پورز د محشر د حسرت او د ندامت ذکر فرمایل. روز محشر چې کله دوی خپل انجام وګوري او بیا تمام پردې لري شي عذاب په خپل سترګو باندې وویني نو مختلف حالات د حشر په میدان کې په دوی باندې راځي. ځکه چې الله تبارک وتعالى فرمایي فی یوم کان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. د دنیا د شمیر په حساب سره د قیامت چې کوم ورځ ده هغه 1000 سنه زر کاله نو دغه زر کاله دغه یو ورځ ده د دنیا د شمیر په حساب سره او په دغه میدان کې چې کله هر انسان د خپل د ګناهونو مطابق په خلو کې ډوب وي او بیا دغه مشرکین چې کله د هر څه نه مایوس شي نو په دوی باندې مختلف حالات راځي. کله به وایي چې زمونږ د په الله ذات قسم وي مونږ شرک نه دی کړی او کله به معافیان غواړي او کله به د خپل جرم اقبال جرم وکړي او په دنیا کې چې کله دوی ته ویل شي چې تاسو د شرک نه ځان بچ کړئ د کفر نه ځان بچ کړئ نو دوی دا جواب ورکړي چې دغه قرآن مجید چې کوم مونږ ته بیانېږي نعوذ بالله دا د پخواني خلکو کیسې دي او پخپل هم دوی د قرآن کریم نه لری کیږي او نور خلقو د پاره هم د لریوالي سبب جوړي. قیامت پر ورځ به وي چې کاش چې کله الله تبارک وتعالى دوی د جهنم په خوا کې ودرې جهنم اور سره خوا کې ودرې نو دوی به وي چې کاش مونږ ته واپس د دنیا ته تلو موقع ملو شي نو مونږ به د خپل رب په آیتونو باندې ایمان راوړی او مونږ به د هغې تکذیب نه وکړي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې دوی دروغ وایي کچری دوی واپس دنیا ته ولېږل شي نو بیا هم دوی نیک اعمال نه کوي ځکه د دوی فطرت نه الله تبارک وتعالی خبردار دی. نننی آیتونو مبارکو کې هم دغه سلسله ده. وقالو او دوی وایي ان هي نددا الا حیاتنا الدنیا مگر ژوند زمونږه نزدې د دنیا وما نحن بمبعوثین او نه یو مونږه دوباره پورته کړی شوي دغه د دنیا ژوند زمونږه دوباره را پورته کېدل او دوباره را پاسېدل دا زمونږ نشته دی او د بعثتنا انکار دا د مشرکینو او د کفارو
شیوه ده د هغوی خصلت دی مؤمن دا ده چې کله دی یو عمل کوي د ده مخې ته فورا د قیامت هغه منظر ودرېږي او دی د هغه ګناه نه د هغه معصیت نه د هغه نافرمانۍ نه ځان بچ کړي چې کله هم د یو ګناه موقع راشي دته خپل آخرت را یاد شي او هغه ګناه موقع پرېږدي دا د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق دی نن موږ تاسو د قران کریم د آیتونه وګورو الله تبارک وتعالى دې د پاره دا موږ ته بیان کړی دی چې مسلمان قران مجید مخې ته کیږي او د خپل د ایمان جایزه واخلي هغه مشرکین با علی الاعلان وی چې مونږه ان هي الا حیاتنا الدنیا بس دغه دنیا ژوند دی وما نحن بمبعوثین دوباره زمونږه واپس را پاسېدل نشته دی دوی چې دینو علی الاعلان انکار کولو قولا نن چې دی مسلمان لګیا دی عملا انکار کوي دا غینا منګو تاسو وینئ چې په معاشره کې د مسلمانانو د زندګو سره د لوبي کولو لپاره هزارو تعداد کې چې دینو هغه د نقلی او د 2 نمبر د دوکي د دوایانو فیکټری کارخانه چې داغي په ذریعہ باندې مرګ تقسیمېږي لګیا دي د مسلمانانو مال جان هر څه ور سره ضایع کېږي لګیا دي او دغه سي نن مسلمان په خپل لاس باندې د په هر سیز کې هغه 2 نمبري او پاغي کې دوکا او ملاوت او د خپل وس مطابق چې د چا څومره وس رسي هغه عمره د دنیا د عارضی مال او دولت ګټلو د پاره چې دینو هغه د بل مسلمان جان ته نقصان مال ته نقصان اولاد ته نقصان او دغه سي داغه صحت ته نقصان دا سیس چې مختلفو صورتونو کې زموږ استادو په معاشره کې رایج دي د دې وجه سره غي وجه دا چې کوم فکر آخرت دی بعث بعد الموت دی قیامت هغه هولناک منظر دی چې پاغي کې یوم اذن تحدث اخبارها د اخبار په شکل کې د انسان ژوند د مخ تراش او بیا د انسان د ټول ژوند یو منټ او سکند چې هغه تحریری شکل کې هغه عملی شکل کې د کتاب په صورت کې د انسان مخ ته الله جل شانه دا بکولو کې او د تبو فرمایي چې خپل حساب خپل باندې کوا زه تاسو له حساب نکوم اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا خپل حساب خپل باندې وکا دې لپاره زمون چې کوم اکابرین اسلاف اهل تصوف چې کوم متبعین سنت پیران صلحا مرشدین هغه د امت د مسلمانانو اصلاح چې کینو پدی باندې کوي چې روزانه هر مسلمان چې کله د شپې او د کی په بلخ باندې سر کې دي نو د خپل خود احتسابي دی ځکه چې حدیث پاک کې حکم دی چې حاسبوا قبل ان تحاسبوا تاسو د خپل ځان حساب وکړئ مخکې دینه چې تاسو حساب وشي چې کله د الله تبارک وتعالى مخ ته ودرېدل د خپل د جان د خپل د مال د خپل د نظر د خپل د جبي د خپل د اندامونو د خپل د وخت او د خپل د ژوندۍ د یو لمحې حساب ورکول دی نو پکار د چې روزمره په بنیاد باندې چې کله موږ تاسو د شپې او د کیګو په ټوله ورځ کې موږ سکړی وي هغه ته خود احتسابي وي دا موږ تاسو چې کم کار موږ نه خشوي پاغي باندې د الله تبارک وتعالى شکر ادا کو او چې څومره موږ نه ناشکری شوي وي ګناه شوي وي پاغي باندې موږ تاسو استغفار وو او ځکه النوم اخت الموت دا خوب دا د مرګ خور ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تعلیم راکړی دی او د کېدو په وخت کې اللهم بسمک اموت واحیا مرګ ځان ته یادول او دغه سره پاسېدو کې الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور ټول تعریفونه غزاد لري کوم ذات د مرګ نه بعد دوباره را پاسولم
او بیا دغه طرف ته ورګرځېدل دی نو بیا وده کېدو کې مرګ یادول دی را پاسېدو کې مرګ یادول دی ځکه دا خوب دا یو قسم مرګ دی نو دغه جزوی مرګ نه مخکې خود احتسابي د خپل د نفس محاسبه کول آیا زما زندگی دا په کوم حالت کې تیریږي لګیا دی نو چې کله دا د خود احتسابي دا تصور د مسلمانانو په زړونو کې راسخ شي نو بیا د مسلمانانو معاشره کې داسې افراد نه پیدا کېږي چې هغه د معمولی شانتي پیسو د پاره هغه قتل او غارتګيري وکړي معمولی شانتي دنیاوی مال او دولت د پاره هغه ډاکی او غلا او رشوت او قسم ظلمونه د معاشري قاتل او دغه سي ملاوت او دوکي دا شیزونه چې هغه به ونکي چې کله خود احتسابي د مسلمانانو د هر مسلمان په زړه کې پیدا شي دیو جنا حدیث پاک کې راځي چې موتو قبل ان تموتو تاسو د مرګ نه مخکې مړ شئ ځانونه مړ کړئ مطلب دا چې د مرګ مراقبه وکړئ خود احتسابي وکړئ دیو جنا اهل تصوف چې کوم صوفیای کرام دي بزرگان دي هغه دا طریقه وی چې روزمره په بنیاد باندې یو 100 منټه په خلوت کې په تنهایی کې کینی او خپل مرګ ځان ته یاد کی او دا تصور کې راولي چې به زمړ شم او په تخت باندې کې خودل شوم او زما د بدن نه جامې لری کړې شو او زما غسل او دغه سي استنجا وغیرہ دا حس بل سو کې لګیا دي او دا اوس زما د کور زما جنازه او چتیږي لګیا دي د غلې نه اوزي داسې اوزي چې واپس راتلو والا نه دي نو دا ټول تصور چې کوم دي ته مراقبه وي چې کله دا وی نو بیا یو مسلمان د دنیا د چمک دمک نه د دنیا ظاهري دوکې نه بیا متاثر کیږي نه دی وجنا قرآن مجید مونږ ته قدم په قدم د مرګ د یادولو د فکر آخرت او د مرګ نه بعد چې کومه دایمي او همیشه زندگی را روان دي دغه لپاره تیاری ترغیب راکړي ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې د مشرکینو د شرک او د کفر په اسبابو کې ټول غټ سبب دا دی دوی وایي چې ان هي الا حیاتنا الدنیا دغه د دنیا ژوند زمونږه وما نحن بمبعوثین دوباره را پاسدل زمونږ نشته دی نن چې کوم مسلمان لګیا دی په خوراک کې ملاوت کوي په دویانو کې ملاوت کوي د خلکو قتل عام کې لګیا دی مختلفو صورتونو کې په خوراکونو کې زهر ملاوي یو شی کې بل شی کې د څومره جرایم چې په معاشره کې کیږي دغه خلک عملاً د قیامت نه منکر دي عملاً یو خو قولاً یو سړی وي د قیامت نه منم یو عملاً انکار کول دي چې داسې عمل اختیار کی چې سبا چې کله د الله رب العالمین مخ ته دی ادرول شي د حساب او کتاب د پاره نو دی بسنګ د خپل د ژوند جواب ورکړي چې آیا ما ژوند څنګه تیر کړی دی ما څومره خلکو ته نقصان ورکولې دی ورکړی دی او څومره انسانانو نفوس ما ضایع کړی دی څومره خلکو صحت می خراب کړی دی څومره خلکو سره ما ظلم زیاتې کړی دی نو د دې تصور نه کېدل دا عملاً انکار دی زموږ استادو د معاشري د مسلمانانو اکثریت چې مونږ ګورو د قیامت نه عملاً منکر دي ځکه کچري د قیامت باندې یقین وي نو په یو ټک کې درې مړی سلو مړی او شل کاله دشمنی لس کاله دشمنی قتل او غارتګيري یو بل سره نفرتونه عداوتونه کینی دا ټول څه دي خبري عملاً خودنه کوي چې د قیامت تصور زموږ په زړونو کې راسخ نه دي او کچري د قیامت تصور کامل وي نو بیا دا خفګانونه دا عداوتونه دا دشمنی او دا نفرتونه او دا قتل او غارتګيري دا زموږ په معاشره کې نه وي الله تبارک وتعالى بار موږ تاسو یاد دهانی کوي دا مشرکین ځکه دوی په شرک کې مبتلا او په کفر کې مبتلا او په بے حیايي کې بے حراوي کې مبتلا او دوی وی چې وما نحن بمبعوثین زموږ دوباره پاسدل نشته دي ولو ترى اذ وقفوا على ربهم او کوي نه ته دوی کله دوی خپل رب مخ ته ودرېږي قال دي ته وی اليس هذا بالحق ايدا ند حق قالوا بلا وربنا دوی چې بشکا قسم د زمون پر رب باندې قال او وی فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اوس کې تاسو عذاب د هغه سبب چې کوم تاسو کفر کوئ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك